بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عطرته بعدد کل معلوم لك. قدردانو، دا مبارک جمعات خندق میدان کې واقع دی. د دې جمعات مبارک درې نمونه دي: مسجد الفتح، مسجد احزاب او مسجد اعلی. مسجد فتح ورته ځکه وایي چې دې ځای کې رسول کریم علیه الصلاۃ والتسلیم مبارک مؤمنانو د پاره فتح او نصرت دعا کړې وه په غزوه خندق موقع باندې. او مسجد احزاب ورته ځکه وایي چې رسول اکرم مبارک صلی الله علیه وسلم خیمه مبارکه پس د خندق کنستلو تکمیل نه دلته لګېدلې وه، او خندق کنستلو نه مخکې جبل سلعشا ته مسجد رایا باندې لګېدلې وه. نو رسول الله مبارک دلته کفارو متعلق مشهوره دعا کړې وه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب احزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. او مسجد اعلی ورته ځکه وایي چې څومره لاندې جوماتونه موندلی شي هغه ټولو نه بره دا دی. پنځه لاندې دي: مسجد علی ابن ابي طالب، مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر ابن الخطاب، مسجد ابوبکر صدیق او مسجد سعد بن معاذ، او دا شپږم دی. نو دا پنځه لاندې دي او دا بره دی، ځکه ورته مسجد اعلی وایي. او دلته اوچت ځای کې رسول الله مبارک قیام کړی تفاولا دین سربلندۍ دپاره، او بل دا چې ټول خندق به یې د دې ځای نه مشاهده کوله. او دې مقام باندې رسول کریم مبارک 3 ورځې دعا کړې وه، لکه مسند احمد، شعب الایمان او ادب المفرد. سیدنا جابر رضی الله عنه روایت نقل کوي چې رسول الله مبارک دې ځای مسجد فتح کې پیر منګل او بود په ورځ دعا وکړه. چهارشنبې په ورځ 2 مانځونو مینځ کې د ده مبارک دعا قبوله شوه. حضرت جابر سے فرمای ما باندې کله څه مشکل راغلی، ما چهارشنبې په ورځ دغه وخت کې 2 مانځونو مینځ کې مسجد فتح کې دعا کړې ده او هر ځل زما دعا قبوله شوې. د دې جمعه تعمیر حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب کړی، بیا 575 هجری کې امیر سیف الدین صاحب د تجدید کړو، بیا 1270 هجری کې عثماني خلیفہ سلطان عبدالمجید صاحب د تعمیر کړو، بیا 1411 هجری کې شفاعت صاحب د مرمت کړو، او اوس موجوده تعمیر محمد بن سلمان صاحب ولی عہد کړی دی. الله رب العزت هر مؤمن ته د دې مبارک مقام د لیدو توفیق نصیب کړي. آمین ثم آمین.